بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مونږه دا خبرې کړې وې چې اسم فعل حرف کلمې درې قسمونه اسم فعل حرف دي، او دوی چې زبر اسم په باره کې تاسو ته خبرې کومه. د اسم په باره کې لاول اسم متمکن، دا ویل اسم معرب او اسم مبني. د اسم معرب بیا د اسم متمکن 14 قسمونه چې پای کې نه قسم اعراب تلیدو هغه وې. بیا داغه نه بعد دوی چې دا درې مقصدونه مرفوعات، منصوبات، مجرورات، معمولات دا به بیانومه. نو مرفوعات ویل شو چې دا اتري فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، د حروف مشبہ بالفعل خبر، دلائل نفیدین خبر، دا فاعل ناقصو اسم، او دا ما ولا مشبهاتان بلیس اسم. نو بدی کې منګه فاعل چې هغه اسم ته ویل کېږي چې مکه د فعل یا شی به فعل لغلی او د فعل یا شی به فعل نسبت د فعل یا شی فعل نسبت د اسم ته شوی، او په داس طریقه باندې چې دا فعل دا اسم په فعل پورې قائم وي، واقع پې نه وي. او بیا فعل موږ په کوم ځای کې مذکر راوړو، په کوم ځای کې مؤنث راوړو، کوم ځای کې د مذکر او مؤنث ځوان راوړو اختیار دی، کوم ځای کې بوای تسنیه جمع راوړو. نو هغه خبرې قاعده ده شوې. بیا نائب فاعل هم د قشن دی. نائب فاعل هغه مفعول ته وایي چې مکه ته هغه مفعول ته بلګي چې فاعل حذف شوی او دا مفعول لای قائم مقام دی. بیا له مبتدا او خبر تعریف او کو بجاو باندې جو ما اسمان مجردان عن العوامل اللفظيه احدهما مسند الیه ويسمى المبتدا والثاني مسند به ويسمى خبر. بیا د مبتدا او د خبر په اړه کې دا خبر وکړه چې مبتدا او خبر کې عامل څه شری. نو درې مذهبونو پکې یو مذهب پکې دا چې دوانه په یو بل کې عامل دي. دویم دا چې بدوانو کې عامل معنوي دي ابتدا ده، او دریم دا چې په مبتدا کې عامل ابتدا ده او په خبر کې عامل دا مبتدا ده. بیا موږ دا ویلو چې د مبتدا لپاره دا خبر ضروري چې دا به معرفي، او د خبر لپاره دا خبره ضروري چې دا به نکره وي. بیا کله کله نکره چې بده کې تخصیص پیدا شي نو په دا هم مبتدا واقع کیږي. او د نکره مخصصه 15 شپږ صورتونو چې یو صفت به ملفوظ وي، یا به نکره دا به همزه استفهام نو ورسو او د عام متصله دې سره براغلي. دریم نکره به تحت النفي واقع وي، یا صفت به مقدر وي، او یا چې نه دا به خبر به مقدم شوی، او یا به نکره اضافت متکلم ته شوی. دا شپږ ځایونه. بیا چې کله په کلمه کې دوه اسمونه راغلل، یو معرفه بل نکره، کوم چې معرفه ده مبتدا ګرځو او کوم چې خبر ده نکره ګرځو. کله دواړه اسمونه دواړه معرفه وو، بیا چې کوم خوغه یو مبتدا ګرځو او بل خبر ګرځو. بیا موږ دا ویلو چې اصل په خبر کې دا خبره ده چې دا به مفرد وي، یعنی جمله بنوي، او کله کله جمله مراد شي. بیا کله کله خبر جمله اسمیه راځي، کله جمله فعلیه راځي، کله جمله ظرفیه راځي، او کله جمله شرطیه راځي. جمله ظرفیه رااله نو دا جار مجرور ظرف دا منګه په فعل پورې بتلو او په شی فعل پورې بتلو. نو ریګه د بسرینو مذهب دار چې دا په فعل پورې تړي، او داغي وجه ده چې دا چونکه عامل وي او اصل په عمل کې فعل له لہذا فعل پورې بتلو. او کوفین و چې دا به منګه تلو په شی فعل پورې، ځکه شی فعل چې دا مفرد ده، د وزن په اعتبار سره پدې کې ضمیر نه وي. بیا موږ دا وی چې کله جمله خبر واقع شي، خبر کله جمله وي نو بلې جمله کې به ضمیر وي چې به راجع وي د مبتدا طرف ته، ځکه جمله دا قائم به ذاته وي، مستقل به نفسه وي، نو د دې چاته حاجت نه وي د مبتدا سره د دې تعلق جوړول پکار دي. نو تعلق جوړول لپاره بری کې ضمیر چې به راجع وي د مکه. بیا موږ دا خبر وکړه چې کله قرینه موجوده وي، قرینه موجوده وي نو دا ضمیر حذف کول هم شي. لکه دا مثال نو ویل کېلو الثمن ومنوان بدرهم. ادری په زمن کې ماته صدا قاعده ویلو چې جار مجرور د نه مکه اسم نکره راشي، نو دا اسم نکره به موصوفي او جار مجرور به سره خپل متعلق دا به صفت وي. او کله چې د جار مجرور نه مکه اسم معرفه راشي، نو اسم معرفه بدل حال وي او جار مجرور به سره خپل متعلق دا به حال وي. مې دې مبتلا لپاره ډېر خبرونه مراتل شي، دا ډېر خبرونه بغیر د عطف نه مراتل شي او په عطف سره مراتل شي. زموږ دا خبره مونږ کړو چې کله د مبتلا لپاره د څه خبر چې هغه بغیر د دینه خبر نه پوره کی، په یو خبر باندې خبر نه پوره کیږي، نو بیا الله کې دوا خبرونه راوړل ضروری دي.
اکل چې بغیر دا نه خبر راوړ صحیح وجو بیا جایز دی. بیا موږ د مبتدا دیم قسم دی مبتدا قسم ثانی چې دا هر هغه اسم ته ویل کېږي هر هغه صيغه د صفت هر هغه صيغه د صفت ته ویل کېږي چې د حرف نفي یا د حرف استفهام نو وروسته راغلي او د دې نو وروسته اسم ظاهر راغلی وي دی په هغه اسم ظاهر کې عمل کړی لکه اقائم زید ما قائم زید دا دې بیا څلور صورتونه دي چې دواړه صيغه د صفت هم مفرد وي او اسم ورستو اسم ظاهر ورستو مفرد وي لکه اقائم زید او ما قائم زید نو باندې کې دوه ترکیب دي چې ما نافیه او قائم مبتدا قسم ثانی او زید دا خبر ده د فاعل له او قائم مقام د خبر ده قائم مقام د خبر مبتدا خبر جمله او دویم ترکیب دی چې ما نافیه قائم خبر مقدم او زید مبتدا مؤخر او چې کله اس غیر صفت مفرد وي اسم ظاهر دا تسنیه او جمع وي لکه ما قائم الزیدان ما قائم الزیدون نو بلې صورت کې وما نافیه قائم صيغه صفت او زیدان او زیدون دا ولا فاعل قائم مقام د خبر. دریم نمبر چې کله دوانه تسنیه وي اقائمان زیدان اقائمون زیدون نو بلې صورت کې با بیا څه پدې کې یو ترکیب جایز دی چې اقائمون دا خبر مقدم او زیدون دا بوله مبتدا مؤخری دل لګی دا صيغه صفت مبتدا قسم ثانی نشو جوړولای ځکه مبتدا قسم ثانی لپاره دا خبر ضروري و چې په اسم ظاهر کې عمل کړي او دل لګی په ضمیر کې عمل کړي. ها جی د دې نه بعد په مرفوعاتو کې پنځم نمبر دی د حروف مشبہ بالفعل خبر د حروف مشبہ بالفعل خبر دل لګی لیکلي خبر ان واخواتها یعنی د ان او داغه د اخوات خو خوریانو ته ملګری ته مراد دي یعنی ان او داغه د ملګرو نو ان او داغه ملګری د حروف مشبہ بالفعل وي حروف مشبہ بالفعل د حروف مشبہ بالفعل لپاره تاسو چې کله نظم عامل یا شرم تعامل ویلې نو پای کې د دې النوع الثاني والثالث او داغه شعر دار دا شعرونه په کار دار چې تاسو ته په یاد باندې یادي ځکه ورستو کوم عوامل مونږ تر روان دي نو په هغه عواملو کې به چې دا شعر ته تیاری نو په شعر کې صحیح په شعر کې لگا حروف او یا کوم افعال دی هغه کوم اسماء دی هغه او داغه عمل دا به ته په لندو الفاظو کې یادي لکه دې شعر دا ده ان بأنا كأن ليت لكن لعل ناسب اسم اندر في در خبر زد ما ولا نو بلې دا شپږ اسمونه دي ان كأن ليت لكن لعل نه ان بأنا كأن ليت لكن لعل بیا عمل سره ناسب اسم اندر في در خبر زد ما ولا چې اسم لربا نسب ور کوي او خبر لربا رف ور کوي د ما ولا د زید پشان دي یعنی ما ولا د اسم لرفع او خبر لنسب ور کوي او دا غره مشبہ بالفعل دا به اسم لنسب او خبر لربا رف کوي په دې کې منګه یو څو خبرې کوم لاول خدا خبر ده چې دې حروف دا مشبہ بالفعل ولې وي دا حروف چې دي حروف مشبہ بالفعل څوري شپږو کم دي ان كأن ليت لكن لعل دیمه خبره د دې حروف سره عمل له د دې حروف عمل لاره چې دا به مبتدا او خبر داخليږي مبتدا لره نسب ور کوي او خبر لره رفع ور کوي مبتدا ته د دې حروف اسم وایو او خبر ته د دې حروف سره وایو خبر وایو اوس مثال وایو تاسو ان شاء الله پوهیږئ نو یو خبر بګی دا چې د حروف مشبہ بالفعل ولي وي نو دا حروف چونکی د فعل سره په یو خبرو کې مشابهت لري د دې ونې د حروف د مشبہ بالفعل وي پس کې وسره تشبیه لري یو په وزن کې وسره مشابهت لري لکه موږ وایو ان فر مد ان مد لكن ضاربنا او دغه شانتي لعل بعضو لعلل دا حرج او ليت دا علم سره ليت علم ليت نو یو په وزن کې دویم په تعداد کې لکه څنګه چې فعل ثلاثي راځي رباعي راځي دغه شان د بری کې هم بعضي حروف دا ثلاثي راځي لکه ان درې حروف پکې حمزه نون زیر ان نون زبرنا ان دا درې حرفونه ول دي لیت درې حرفونه ول دي او بعضي پکې څلور حرفونه ول دي لکه لعل دا څلور حرفونه ول دي لکه به خبره باندې پوه شئ ها
نو کأن دا سلور حروف والے صرف یو پکې لاکین نه یو خو په وزن کې د فعل سره مشابهت لري دویم په تعداد کې د فعل سره مشابهت لري دریم نمبر په معنا کې د فعل سره مشابهت لري یعنی په دې حروفو کې د فعل معنی پرته ده لکه ان او ان دا به معنا د حققت باندې راځي حققت معنا په تحقیق سره یعنی ما تحقیق کړ او لیتا د تمنیت د په معنا باندې لعل د ترجیت په معنا باندې او لکن د استدرکت په معنا باندې پوه شئ ان رسب معنا باندې حققت لیتا تمنیت لعل کأن شبهت یعنی تشبیه ورکوم او لکن استدرک دا استدراک څه ته وایي او تمنی څه ته وایي ترجیح څه ته وایي نورستو را روانو دي تاسو پروت کل شرم تعامل کې ویلو نو دا درې مشابهتونه شول یو وزن یو تعداد دریم معنا څلورم عمل کې په عمل کې د فعل سره مشابهت لري لکه څنګه چې فعل متعدی په دوو اسمونو داخليږي او اولنی لرفع او دویم له نسب ور کوي نو دغه شان دا حروف مشبہ بالفعل هم په دوو اسمونو باندې داخليږي خو اول لا نسب او دویم طرف ور کوي فعل چونکه صحیح عامل له نو هغه اولنی لرفع او دویم له نسب ور کوي حروف مشبہ بالفعل چونکه عامل ضعیف ته نو دا اولنی له نسب او دویم لرفع ور کوي پوه شو په دې باندې ها هغه پوه شوي یو خبره دا موږ وکړه چې دی حروف ته حروف مشبہ بالفعل ولي وای نو سو وجري سلور وجري نمبر 1 وجه سره وزن د فعل سره یو شان دی سره فعل سره وزن لکه ان دا د فعل په معنا باندې ان د مد په شان دی اده څه او دویم نمبر په تعداد کې د فعل سره مشابهت ده لکه څنګه چې فعل ثلاثي او رباعي راځي دغه شان دا حروف هم ثلاثي دي او سری او رباعي دي دریم نمبر چې په معنا کې چې په دې حروفو کې د فعل معنا پرته ده ان او ان سم معنا حققت لیتا تمنیت لعل ترجیت کأن شبهت او لكن استدرکت بیا او سلورم نمبر په عمل کې مشابهت لري وسګه لکه څنګه چې فعل متعدی په دوه اسمونو داخليږي اولنی لرفع او دویم لا اسم ورکي دا اسم لنسب ورکي دویم دغه شان دي دا حروف مشبہ بالفعل هم په دوه اسمونو باندې داخليږي اولنی لنسب او دویم ته رفع ورکي پوه شئ حروف مشبہ بالفعل سوري شپږ دي سوري شپږ کم دي ان كأن ليت لكن لعل دا حروف مشبہ بالفعل عمل سره دا حروف مشبہ بالفعل اسم لره نسب او خبر لره رفع ور کوي اسم لره نسب او خبر له چې اسم لره نسب ور کوي اسم ته وسوایو اسم د دې حروف او خبر تبا خبر د دې حروف وایو او د حروف مشبہ بالفعل شعر سره إن بأنا كأن ليت لكن لعل ناسبي اسما رافع در قبر زد ماولا إن بأنا كأن ليت لكن لعل ناسبي اسما رافع در قبر تاسو پروس کال نظم د آیات کړو دا په طرز باندې اول غواړي دا په طرز باندې یاد کی دا بیا ستانه نه یریږي دا بیا ته ان شاء الله ټول عمر برته یادي دا چې ان شاء الله ورسو عامل درسو دا بیا وایو او څه به مې کم شعر راتلو جواب وایو او دا باندې مې عامل ټول په یو وزن باندې نه او وزن یادول غواړي وزن درې پیری فاعلات او یو پیرا فاعلون درې پیری به فاعلات او یو پیرا فاعلون وایي څه بوې فاعلات 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 فاعلون فاعلات 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 فاعلون وهذا مثلا فاعلات 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 فاعلون فاعلات 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 فاعلون
اوس به دغه شعر وایي انا باءناک انا لیت لکنا لعل ناسبی اسمن رافع در قبر زد مولا. دا ټول نظم عامل به تاسو په دې باندې وایي. دا د سرنا چې تاسو وایي نوع اولنا نوع اول هفت حرف جرب ودمیدا یقی کاندری یک بیت آمد جمله بیچونو چرا باو تاو کاف لام واو منذ مسخلا رب حاشا من عدافی عن على حتى الى. بس دا بس بيوي إنا باءنا كأنا ليت لكننا لعل ناسبي اسما رافع در خبر زد مولا. بل بسره واو ياو همزه إلا أيا وأي هيا ناسبي اسما پس ای هفت عرف مقتدا ان ولن پس کئی اذن ایچار عرف معتبر نصب مستقبل کند ای جمله دائم اقتدا ان ولم لما اولام امر لائنین پنج عرف جازم فعلا دهر یک بیدغا من وما مهما وأي حيث ما إذ ما متى أينما أنان اسم جازما مرفع لرا ناسب اسمي منكر نوع هشتم چار اسم هست چو تمیز باشد منكر هر کجا اولی لفظی عشر باشد مرکب با احد هم چنیتا تسعی بر شمر ای حکم را باز ثانی کم چو استفهام باشدنی قبر ثالثی ایشا کا این رابعی ایشا کذا. بیا و کتاب سناتو نو موای پدې وطن باندې ها ډیر می یادې ډیر می ارمان دې په زړګي د مدینه کال باور زمرا با ترها غشنی جنگلی. دا وزن یادول غواړي نو وزن څنګه لري؟ فاعلات 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 فاعل. هغه ما وړو ته وینو دا یو ورځ 14 اگست زارارونو نو بیا پای کې دا چې تا دا وزن یاد کو دا ټول وزنونه 16 وزنونه دي. دا څومره د عربی اشعار دي نا ټول په 16 اوزانو باندې دي. او بنځمه درجه کې دا معلقه کتاب ده او دا بل دیوان متنبی بشپغمه کې حماسه دا جو ټول شعرونو کتابونه دي. نو بدیب کې 16 اوزان چلیږي متن الکافیو کتاب ده بشپغمه درجه کې نو پای کې بتاو دا بیا از د کوي نو پای کې دا څومره دا ډیر پکې د پښتو دا نظمونه او سندري او نعتونه او دا پارسی دا او دا پکې دي. نو په دغه ورځو کې موږ دا سبق دی وړو ته نو ما په ځین زرا ونه مونږ بازار کې لګېدل اے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے. دام دغه دی فاعلات 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 ها دا په دې باندې پوه شوې حروف مشبہ بالفعل اول شعر د کول غواړي. بیا د حروف مشبہ بالفعل وجه تسمیه چې دې دا ولي وای. دریم نمبر حروف مشبہ بالفعل سودی کم دي سودی او کم دي او پنځم درې عمل از د کول. نو چې دا شعر یاد کو نو حروف مشبہ بالفعل دې په کوم وي چې شپږ دی او دا دي او د دې عمل دې په کوم وي پوه شئ. ها بیا دا چې کله موږ په دې باندې دغه شي دا سره مرته په دې باندې کله دا حروف پر اسم په مبتدا او خبر داخل شي نو مبتدا ته موږ بیا مبتدا نه وایو بلکې د دې حروف اسم ورته وایو او خبر ته بل دې هغه خبر وایو. بیا د دې مبتدا خبر چې موږ کم احکامات مخکې ویلو ابا دغه شان دي لکه څنګه چې موږ وی خبر مفرد هم راتلی شي او خبر جمله هم راتلی شي خبر معرفه هم راتلی شي او نکره هم راتلی شي کنه دغه شان دي خبرې اترې دل لګي دغه شان دي خبرې اترې دل لګي پوه شو به معنی ښه. بل پدې کې یو خبره ده چې د دې حروف مشبہ بالفعل دا خبر په اسم باندې مقدم کول جایز نه دي.
د حروف مشبہ بالفعل خبر د حروف مشبہ بالفعل خبر په اسم باندې مقدم کول جایز نه دي د حروف مشبہ لکه مونږه مخکې ویل کنه چې خبر کله کله په مبتدا باندې مخکې کېدای شي کنه خبر کله کله په مبتدا باندې مخکې کېدای شي کنه ها خو دلته کې دا چې دا خبر به همیشه لپاره ورسوي او مبتدا به همیشه لپاره مخکې خو په یو صورت کې دا خبر په مبتدا باندې مخکې کېدای شي یعنی د دې حروف مشبہ بالفعل خبر په اسم باندې شي مقدم کېدی د دې وجه دا ده چې دا حروف چونکې عامل ضعیفه دي عامل ضعیفه دي نو د دې دا معموله چې کله په ترتیب باندې نه دا به عمل کوي خو چې کله په ترتیب باندې نه دا به عمل نه کوي چې کله په ترتیب باندې عمل پکې کوي او چې په ترتیب نه بیا عمل نشي کولای پوه شو به باندې لکه ان الله عزیز حکیم دی نو دې څه ویل چې ان الله عزیز الله ان عزیز الله نشي ویل پوه شو به باندې ها خو چې کله دا خبر ظرف واقع وي کله خبر سوي ظرف واقع وي نو بیا دا په دې اسم باندې مقدم کېدی شي کله چې خبر ظرف وي نو بیا هغه څه کېږي مخکې کېدی شي ځکه چې په ظرفو کې هغه توسع ده چې په نورو کې نشته دی په ظرف کې هغه فراخوالی دی چې په نورو کې نشته دی نو ان فی الدار زیدون نو دلته کې دا فی الدار فی حرف جر او دار مجرور جار سره خپل مجرور نه ظرف مستقر متعلق شو په څه پورې په ثابتون پورې نو ثابتون چې فعل سره خپل فعل متعلق نه خبر مقدم او زیدن دا ولا اسم مؤخر پوه شو به معنی عام طور باندې قاعده خدا ده چې د حروف مشبہ بالفعل خبر د حروف مشبہ بالفعل په اسم باندې نشي مخکې کېدی خو چې کله د حروف مشبہ بالفعل خبر ظرف وو نو بیا په اسم باندې مخکې کېدی شي بیا څه کېږي مخکې کېدی شي او بیا په دې کې دا خبره ده چې کله د حروف مشبہ بالفعل دا خبر ظرف وو او اسم د دې معرفه اسم د دې سو معرفه نو په دې صورت کې بیا دا خبر مخکې کول جایز دي خو کچرته د دې حروف مشبہ بالفعل اسم نکیرو د حروف مشبہ بالفعل اسم او خبر جار مجرور خبر سو جار یا ظرف نو بیا د خبر مقدم کول واجب دي بیا د خبر مقدم کول څه دي هغه پوه شو به معنی چې عام طور باندې قاعده خدا ده چې د حروف مشبہ بالفعل اسم به مخکې او خبر به وروسته وي که خبر مخکې شو اسم وروسته شو نو بیا دا عمل نشي کولای خو کله دا خبر ظرف واقع وو نو بیا دا خبر پر اسم باندې مقدم کېدی شي بیا دا خبره کچرتا جار مجرور و ظرف او دا خبر واقع و او د دې حروف مشبہ بالفعل اسم معرفه نو بیا دا خبر مقدم کول جایز دي لکه مو ان فی الدار زیدن خو کچرتا د جار مجرور منګه مقدم کو او د دې لپاره دا اسم نکرو نو بیا د دې جار مجرور مخکې کول لري ظرف مقدم کول واجب دي لکه بر ذات طالبین کې دا سولی دي ان من البيان لسحرا نو دا لګه ودا ترغیب کړي چې ان حرف د مشبہ بالفعل من البيان جار مجرور ظرف مستقر متعلق شو په موجودن شی بفعل پورې موجودن شی بفعل خپل فعل متعلق نه خبر مقدم او لسحرا لام تاکید لري او سحرا دا اسم مؤخر واښوي وان من البيان لحکمتا نو ځل لګي دا اسم نه کېره نو دا مخکې کېدل جایز لکه پوه شو به معنی پرې باندې پوه شوي اوس د ترکیب کولو طریقه دا ده چې په کم ځای کې دا شپږ حروف ما ولیدل کم شپږ حروف وایه په شعر کې ان بانا كأن ليت لكن لعل بس لعل نو لعل به چې دا وزن برابري نو دا شپږ اسمونه چې ما کله ولیدل نو دین ورستو به بیا ګورم چې په کوم اسم باندې رفع راغلی و نو هغه به دې خبري او چې په کوم باندې صبر راغلی او جواب دې اسم او شو به باندې لکه ان الله غفور ترکیب بسې
ان حرف ته مشبه بالفعل نه ان حروف مشبه بالفعل بنوي ان حرف از حروف مشبه بالفعل یا ان حرف ته حروف مشبه بالفعل نه او دا الله وسي اسم د ان اسم او غفور خبر د ان سره خپل اسم او خبرنا كأن زيدا اسد ترغيب كأن حرف ده مشبه بالفعل او زيدا اسم ده كأن او زيد خبر ده دا پوښو به معنی وس ګوره كأن زيدا اسد پریږي دا اسد مرفوع ده ولی مرفوع ده ځکه چې دا په مرفوعاتو کې څه ده خبر ده دا پوښو به معنی او دا چې تاسو زده کو نو ان شاء الله په منصوباتو کې هم دا سلور تاسو ته اساني ځکه چې دا خبر منګه په مرفوعاتو کې وي نو اسم به په منصوباتو کې الله بیا دې دا وکم ان شاء الله پوښتنه به معنی ترکیب زده کو ها وګوره فصل خبر ان واخواتها دا فصل له پدې کې د ان او د اخوات خبر یعنی د ان اخوات نه څه مراد دي ما اخوات ملګرو دا وي کم ملګری دي ان ان كأن ليت لكن او دي حروف د صدم وي حروف مشبه بالفعل حروف مشبه بالفعل ورته ولي وای سو دي سلور نمبر 1 په وزن کې د فعل سره چانی نمبر 2 په تعداد کې نمبر 3 په معنا کې او په سلورم په عمل وهي ان اخوات دي ان كأن لكن ليت ولعل وزري حروف څه عمل له نو عمل په دغه شعر کې وای ناسبي اسمندو ناسبي اسمندو رافع در خبر زد ما ولا ان شاء الله ما ولا مشبهتان بليس دا ما ولا مشبهتان بليس وای دا زد په شان دي عمل کوي نو ان شاء الله فهذه الحروف تدخل على المبتدا والخبر دا حروف چا باندې داخليږي لکه زید قائم ده مبتدا خبر دي کنه چې دا په معنی کأن داخل کا منو څنګه به ما كأن زيدا قائم فتنصب المبتدا دا بس چل کوي مبتدا لرما او چې مبتدا له ان صبر کی نو بیا به دا مبتدا نه وایو بلکې صبر دا وایو ويسمى اسم ان دې دا بس وایو دا ان اسم وترفع الخبر او خبر لبا رفع ور کوي ويسمى خبر ان او بیا ورته وایو خبر ده ان نو خبر ده ان څه فخبر ان هو المسند بعد دخولها هغه چې د دې نسبت کولېږي یعنی مسند ودا ورسو د دخول لري حروفنا ورسو د دخول لري حروفنا لکه ان زيدا قائم ندي ترکیب بسنګي ان افضل مشبه بالفعل زيدا منصوب ده دا نسب را په نسبی کې او اسم د چر لپاره او قائم خبر ده مرفوع بضمه او مفرد منصرف صحیح او دا خبر ده چر لپاره د ان لپاره نو ان سره خپل اسم خبرنا جمله اسمیه خبریه وحكمه او حكم دري حروف مشبه بالفعل ده خبر في كونه مفردا فيكيدو دري کې چې دا مفرد او جمله دنیا جمله او معرفه دنیا معرفه او نکره دنیا نکره که حکم خبر المبتدا دا مبتدا دا خبر پشان دي لکه څنګه چې د مبتدا لپاره خبر دا مفرد مراتلو جمله مراتله معرفه مراتلو نکره مراتله نو دا قشان دي بدا همي هغه پوه شوي خو بدی کې یو خبره ده چې ولا يجوز تقديم اخبارها على اسمائها چې جائز نه دي د دې حروف مشبه بالفعل دا خبر د دې په اسم باندې مقدم کول دا جایز نه دي ولې نه دي ځکه چې دا عملي ضعیفه دي دا عاملي ضعیفه دي نو د دې معمولات چې کله په ترتیب باندې نو عمل وکول شي او چې کله په ترتیب نه نو بیا په عمل نشي کولای لکه پوه شوي لاندې ورته لیکل دي لزوف اعمالها نو لزوف د عمل ورکول دي الا اذا كان ظرفا مگر کدا خبر ظرف وي مگر کدا خبر سوي ظرف وي نو بیا دا مخکې کول جایز دي مخکې کول سری جایز دي په یو صورت کې جایز دي په یو صورت کې واجب دي جایز کله دي چې کله دا اسم د دې سوي معرفه وي او چې اسم نه ګرې نو بیا خبر مخکې کول لکه واجب دي لکه د دې لپاره څه مثال لې ان من البيان لا سحر
لکه پوه شوئ ولا يجوز تقديم اخبارها على اسمائها الا اذا كان ظرفا مگر کدا خبر ظرف نو بیا مخ کول جایز دي نو ان في الدار زيد ایا قرآن مجید کړي ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم نو ان مشبه بالفعل الينا جار مجرور متعلق ته موجودون ثابتون پورې او حسابهم او دا چې دا بسې جار مجرور دا مضاف الیه اسم د خبر ده ان اسم مؤخر ده ان وسوي چې راولي نو لمجال التوسع في الظروف ځکه چې په دې ظروفو کې توسع موجود ده توسع فراخواله یعنی دا په کلام عربی کې چونکې زیات استعماليږي نو ځکه هغه په شو به معنی او دا ان من البيان للسحر ان من الشعر لحکمه دا ما تاسو ته وې الله نه بری شي کې لیکلي په کتاب کې نشته نه هغه په دې باندې پوښتنه تاسو نو تاسو به د دې ترکیبونه بوس کول غواړي نو په قرآن مجید کې دا څو مثالونه وایي ان الله سميع عليم د دې ترکیب څنګه ان مشبه بالفعل الله اسم ده ان سميع خبر اول ده ان او حکیم دا ځان سره ولګي ان الله سميع عليم ان الله غفور رحيم نور وایي دا ټول یو شان شو ان الله علیم حکیم ان الله بما تعملون بصير لیکي ان الله بما تعملون بصير ان الله بما تعملون بصير آسان چلے لفظ الله اسم دین لري بار فجر ما موصوله تعملون فعل فاعل لا صله موصول ذا خپل صله متعلق دی په موصول ذا خپل صله مجرور د باجر او جار مجرور متعلق و بصيره پورې ښا الګه جار مجرور متعلق بس پورې و بصيره پورې څنګه مو ان الله بما تعملون بصيرون ان الله بما تعملون بصيرون تاسو پوه شئ به معنی دا بما تعملون بصيرون دا ټول لپاره خبر او بس ځان لا بکوي بیا ان هذان لساحران ان هذان لساحران ان هذان لساحران بلو ان الله شديد العقاب ليت زيدا حاضر لعل الله يحدث لعل الله يحدث لعل الله يحدث لعل الله يرزقني صلاحا لعل الله يرزقني دا قولي کې جمهور ده لعل الله يرزقني صلاحا وسرولي کې لعل الله يرزقني صلاحا شعر كنا احب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا جزر نیکانو سره محبت ساتم خو داغو پشنتیه منو لعل الله يرزقني صلاحا شاید چې الله تعالی ما د داغي په وجه باندې نیکی نصیب کړي کأن زیدن اسد کأن زیدن اسد نور په قرآن مجید کې کوم څه استعمال شوی دی ان انها کأن ليس لكن لعل وای کنه ان الله بريء من المشركين ان الله بريء من المشركين پدې کې ګوره لړا وګت پکې نه چې دا معنی دی ویلو دا مې ویلې دی دا باندې معنی پدې کې نه ان الله بريء من المشركين راواله کنه دا راواله ذات طالبین راواله ذات طالبینو راکماله تاسو ذات طالبین کی ترکیب کوئ نو بیا خو بتاو صدا خاصه نه راکته مال یو سوچ ټکی روم ته ان للمتقين مفازا ولګي کنه ان للمتقين مفازا دا خو سبق ته ان للمتقين مفازا
ان للمتقین مفاد ولیکو دا غیر للمتقین جو جار مجرور مقدم به یو دا خو بولا مؤخر ښه دغه د ځان بیا سوچ کوي په کوم ځای کې د حروف مشبه بالفعل ها ها دی کو وړي دی ان يسير الرياء شركون ان يسير الرياء شركون دا ولکه دا به تاسو لولي کې کنه دا دینه به تاسو یو سوري کې دا وړي شي دي ها ان الله لا ينظر الى صوركم دا به ولي کې او ان الله تعالی جميل دا ولي کې ان الله تعالی دا کو به تاسو نشئ کولای پروس کله تاسو بدای کې قول تعالی ترکیب کړه نه کنه نو قولی تعالی ترکیب یو کړه کنه هی ضمیر ذل حال او تعالی فعل و بک فاعل فعل سره خپل فاعل نه حال ولې بدیغه خدا کا خبر ما ورته ان من البيان لسحر دغه من البيان جار مجرور ظرف مستقر متعلق ده دي کې دونه جوور تاسو هغه سر نشي کولای نو جوور به ته چا بس وکي دا واغله لګا دي ان من البيان لسحر وکي ان من الشعر حکمه وکي ان من العلم جهلا وکي ان من القول عيالا وکي الګا دا چې څومره را ترکیبونه دي کنه ټول ځان وکي ساده د شوقه پوره خبره ده چا شل وکړل چا ډیر وکړل چا 50 وکړل یو شی نه نو دا ټول هغه سره پوری دي دا درې سرو پیج دي دیګه ځان لګوي چې څومره تاسو اجرا کوله کنه څومره ترکیبونه کول دومره به معاملې اسانه تاسو او نو پکې سنشته نه خو چې جار مجرور نه چې اسانه خبره ده ترکیب ګوره پدې کې نقلو د ضرورت نشته لري اول خو به تولې کې حروف مشبہ بالفعل چې په کوم باندې پکې دونه خو پیژنې کنه چې زبر او پیش خو پیژنې کنه چې په کوم باندې پیش او هغه خبرې چې په کوم باندې زبر او هغه اسمي وس جار مجرور راغلي دي جو جار مجرور به متعلقه او ته خبره مقدمه او خو مبتدا مؤخر اسم مؤخر نور به څه نشته نقل مکوي غلط لیکي خو لیکي په خپل باندې تاسو په ټول ورځ کې په کار شل جملې ما ول کړي په شلو کې تدفو لیکا او په عقل ولیکا اچانک کې تاسو مکو په دې دوه کې په دوه جملې ته لیکي په دوه کې شپږ ټکي دي دا په یو ټکی سی ولیکا خدای دا نه ولیکا دا خوري خبر ده خو چې ته ټول سبق لیکي کنه او چاته وی چې هغه مال کې پیرا کې چې ته نه ولیکم نو ته به عمر لدا لیکل بکې خدای بل کې عزت بسنه کې نو دا خون کې ورته مجرم دی او کم چې چا لیکي هغه هم مجرم دی وانه مجرمان دي پوښوي دا به سبق ورته چی حروف مشبہ بالفعل ته حروف مشبہ بالفعل ولي وي حروف مشبہ بالفعل سوري کم دي عملي سره او داغه متعلق یو څو فائدې دا به ولکې زي